أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون سورة البقرہ کی 55 نمبر آیتی کلیمہ دی او دا پاسل کی تمہید دے دا پارا ذکر د شپږم نعمت چاغی د باس بعد الموت فی الدنیا وی الله تعالی یو پیر تاسو مړ کړی وې او د مرګ نه بعد یې ګوره جوباره ژوند تاسو له درکو دوباره ژوندي کړې دا د الله د طرف نه یو عظیم احسان په خپل ځان باندې وګڼئ او د هغه د نعمو شکر ادا کړئ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى هر کله چې تاسو ویلي وئ موسی لن نؤمن لك هیچرې مونږ باور نه کوو ستا په خبره حتی نر الله جهرة تر دې چې مونږ ووینو الله ښکاره فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ونیو تاسو لرا یو تندر یا یو چغی و حال داری چې تاسو کته نه کولا الله تعالی ټول په دې आवाज سره دی مړ کړل. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى دا وَإِذْ چې دا لفظ دلالت گئی مستقل واقعی تا چې دا یو جدا واقعه ده خروس سره د عبادت د سخینا د سخی د عبادت نه بعد دا واقعه مخې ته راغلی وه چې دای بعضی تفسیر او تفصیل دای سورہ اعراف یو سل 55 آیات کی اللہ ذکر کړی بنی اسرائیل دمر بیا ادبی کړی دا موسی علیہ السلام ته ګور ویلی چې دا خبره مونږ سان منو تر دې چې مونږ الله تعالی په خپل سترګو ښکارونه وینو دته بیا دب وی او داسم نوی چې یا نبی الله یا رسول الله یا موسی ګور نوم ورته اخلي صحابه کرام و د رسول الله سلام سمرا عزت احترام کولو چای چرته رسول الله ته یا محمد نه ویلې او کو ویلی شي نو چې بعض عربو باندې چانو بویلی لیکن عام استعمال داغی یا نبی اللہ یا رسول اللہ دی ویلی وی موسیٰ لن نؤمن لکا ہی چری مونگا باور نکو استا پا خبرا داتا چی مونگ تا کمی مسئلے کے و کمی خبری کے دا مونگ نمنو دا بنی اسرائیلو دا خبر کڑی وان دیکھ دا مفسرین دعا اقوال دی ذکر موسیٰ علیہ السلام دوزل دا اللہ ملاقات لطلے دی دو میقات داغشوی دی نو سوال دلتا کی دارے چی دلتا
دا خبره چې بنی اسرائیل کړی دا نو دا کوم کسانو کړی دا آیا ټولو کړی دا یا بعضو کړی دا اول قول پدې کې دا دی چې دا اصل کې دویم ملاقاتو بعد عبادت العجل کله چې بنی اسرائیل د سخی بندگی وکړه موسی علیہ السلام چراغی وی قتل چالکا دا هو زما ډیر کمه مخصوص کول د ګورسخی عبادت شروع شوه او یا کسان منتخب کړل بنی اسرائیلو کې راځي چې مونږ لړ شو چې الله تعالی مونږ او تاسو ته د توبې طریقه وښیي چې څنګه بوستو بو باسو او ستاسو دا ګناه به الله څنګه معاف کړي لکه څنګه چې پرون درس کې تیر شوی مو ا طریقې بیان کړه کنه فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم نو یو کول پدې کې داو چې دا یو کسانو دا خبره کړې و ټولو بنی اسرائیل نه کړې هاي چې کلال تلال او موسی علیہ السلام دې ته طریقه د توبې او خدا چې الله تعالی هما ته د وحی په ذریعہ دا خبر را کو چې ستا د قوم د توبې طریقې کار بدای چې دی خپل ځانونه قتلې نو دوی سوي چې نن دا خبره مونږ ستانه منو تر دې چې الله تعالی مونږ سره ښکار خبرې وکړي اته د کوم ځای نه وي نو دا خبره د یو کسان وا الله تعالی ټول پاغزه کې دی په قهر مبتلا کړل ټول یې مړ کړل یو قول دا دی دویم قول د مفسرین دا دی کله چې موسی علیہ السلام دا اول میقات نه را واپس شو تعلق دې د لومبي ملاقات سره او الله تعالی د عظیم شان کتاب هم ورکو چې د تورات وای تورات لومبنه میقات کې ور کړی نو پای کې ځین اوامر بیان شو ځین نواهی بیان شو بنی اسرائیل ته ویلې شو چې په دې کارونو په عمل کوي د دې کارونو نه ځان ساتي او دا حکم د الله د طرفه شوی دی دیوی مړه دا ډېر ګران کار دی دا موږ نشو کولی موږ ته آسان مسلې پکار دي او موږ دا خبرې نشو منلې تر دې چې مونږ سره الله ښکارا منخکار الله دلاوینو نو ټول بنی اسرائیل الله پاغزه کی چې بیهوش او مړ کړل نو بنا په دویم قول دا وینا د ټولو بنی اسرائیل دا او بنا په اول قول دا وینا دا یو کسانو دا مفسرین لیکي چې دا ولومبه قول ډیر مشهور او غوره دی دا قول دا یو کسانو ټولو نه کړی او د دې تایید معلومیږي سورہ اعراف 155 آیات نم الته کې موسی علیہ السلام ویلو شته باز کمقل پارا معاشره کې شته نو ټول بنی اسرائیل هو یا الله داسې نه دي ټول خدا سي نه دي کنه دا حساویا کسانی قمقلی دی دا خبر کړی دا افتهلكنا كما فعل المبتلون بما فعل المبتلون پا خبرو باندې ولی مونږ هلاکه چې قمقلو کړی عراف 155 کې وایي نو د دې تایید نه معلومیږي چې دا د بیا ادبه کلمات ټولو بنی اسرائیل نه ویلي اگر که بدنام بیا ټولو لکه زمونږ ستاسو معاشره کې
غلطی به یو کوي ملامت په ټول کندې وي جماعت کې به ورانه یو کس دوه کسه کوي بدنام به ټول جماعت وي نو هر کله چې تاسو ویلي وي موسی لن نؤمن لك هچر منگا باور نکو ستا پا خبران پا کم خبران دا خبری وی کنا دا تا چیس منگ تسوی چه ما تا اللہ داویلی دا ایمان پا سلکی چه لام راشی مفسرین وی دا دلالت کی پا تصدیق لغوی باندے تصدیق لغوی ستوی باور ستا پا خبر منگ باور نکو سورہ یوسف کم دغا مضمون دے بل احتمال دے دادے چھ دیکھ نفی دا ایمان شرعی دا لکمن لأجل قولکا بشی بیا ارکلا چھ تاسوئیلی موسیٰ اچری منگ ایمان نرولو ستا دا بینا دا وجے دل دب ایمان شرعی مراد شی لأجل قولکا ستا خیال لے چھ زمان دا خبرو دا وجب و دی ایمان روڑی سا کتا ارسنگا منتخ مسئلے کے منل تیار نہیں ہوئی حتی نر اللہ جہرتن تردیش منگوین و اللہ تلاخ کارا دیتا غایوی مقصد دا قول دی تردیش اللہ کاروینو جہرتن من عیانن دا وضاحت دے خبری چی سوک دا گمان ہوگی چی دل رویت نا مراد رویت علمی دے تردیش منگ دا اللہ تعالیٰ پاسماؤ صفات پویشو نو دا ہو بیاد بے کلمات ندی کنا اللہ ہوئی چی ننا جہرتن بالکل اخکارا رویت علمی ندے مراد فاخذتکم الصاعقۃ نبسونی والدی لریو چغی سوال دلتا دے بنی اسرائیل جی کم سوال کرے و کم مطالبے کرے و موسیٰ علیہ السلام نا نو دا مطالبو دا سوال خصبت نو کنا چھمونگا دی اللہ کاروینو دغسی سوال ہو موسیٰ علیہ السلام ہم کرے ہو آراف کے براشی موسیٰ علیہ السلام اللہ تیر جی اللہ ما تخپل زانو خے اللہ ویلی چی تما نشیلی دل زکاة دنیا پسترگو کے آغا سے طاقت نشت دے چا اللہ وینی نو داو صدا بیا دوے خبرنوا دا دیم مفسرین جواب گئی مفسرین ویچی لئنہم لم يسألوا سؤالا استفسارا بل سألوا طعنا وعنادا دی دا سوال دا زان دا پوی دا پارا نو کرے چھ منگا پدی مسئلہ زان پوی کو موسیٰ علیہ السلام ہوئی سوال کرے واپا یو طریقہ دی ہی چھ دا سوال کرے نو دا دا طعنا دا عناد دا وجہ کرے چھ زمان دا خبری دی منگ نمانو عناد و دا زد دا وجہ کرے ہو دا موسیٰ علیہ السلام و دا بنی اسرائیل پر سوال کے فرق دے اگر کہ سوال یو شان دے خود دا بنی اسرائیل جدا مقصد ہو موسیٰ علیہ السلام جدا مقصد ہو کل کل یو سیز یو بھی تم منز کے زم منز کو بلم کئی او سوک منز دا یو صدا پارکی سوک دا بل صدا پارکی سوک دا بل صدا پارکی تم حج کے بلم گئی تم عمرہ کے بلم گئی تم ڈیر خکارون کے جہادون کے بلم گئی نو دا دین پا معاملہ کم دا چا یو مقصدی دا چا بل مقصدی بنی اسرائیلم دا حال تردی چوینو منگا اللہ تعالیٰ اخکارا کخکارم اللہ تعالیٰ نی لیدلی کنا منگا تاسا دا خبری نمنو دا نہایت زیاد بیادم خلقو
دلته کې بیا مفسرینو عجیب خبرې لیکلي. سراج المنیر کې خطیب شربینی سے تفسیر خازن کې دی دا خبر کړی دا ولی بنی اسرائیل د الله تعالی د لیدلو مطالبه وکړه ځکه وکړه چې دی د الله خبرې واورېدلې نو دی وی چې د الله تعالی په خبرو کې دومره خوند نو لیدلو کې به څومره خوند دی. دا شرط په موسی علیہ السلام لګاو. دا کسی بالکل منغړتی دي کا سراج المنیر لیکلی او کو خازن لیکلی او کو بل لیکلی دې ته غلط دی. کلام د الله تعالی صرف موسی علیہ السلام اوریدي سورہ اعراف نه معلومیږي بل چا نه دی اوریدي. اعراف کو ان استفیتک برسالاتی و بکلامی و موسی زتا ورکوما پخپلو پیغاماتو پخپلو خبرو. د موسی خصوصیت بیا صفات شو چې بنی اسرائیل موریدا نو دا خبره غلطه ده. فاخذتكم الصاعقه نمزوني والدوی لره یو چغې اخذت کې استلزام د هلاک دی. دا معنا نه چې چغه په نازله شو نه هلاک کړل. فاخذتكم الصاعقه صاعقه کی تفسیر خازن سلور معنی کوي. صاعقه څه ته وایي؟ صاعقه مرګ تم وایي. الله دا ټول مړ کړل. صاعقه غور تم وایي چې الله د بر طرف نه نازلې مونږ تاسو هغه ته د اور تندر وایو لکه تندر را پریوت. الله به د اسمان د طرفه د اور تندر را نازل کو دا ټول هلاک کړل. څنګه څنګه چې سمودیانو باندې وو او په قوم شعیب علیہ السلام سلورم دا چې الله تعالی ډېر ملائک را نولېګل د دې د هلاکت د پاره. کله چې دی ملائک ولیدل بیهوش شو. اعراف 155 کې ورته رجفم وایي چای نمونږ تعبیر کو زلزلې د ځمکې سره هیبت د ظلم په دې کې داخل دی. یو انسان باندې چې کله هیبت د زړه راشي زلزله وویني ناشنا هیبت شان ووینو نو زړه بس هټ فیل شي خو یې سړی لاړو مړ شو. دغه حال د دیمو وانتم تنظرون او حال دای چې تاسو قتل ستم قتل. تفسیر مدارک لکھی الی الصاعقۃ النازلہ قبل ان یصیبکم. تاسو قتل هغه تندر تا غور تا چې د اسمان د طرف نه پتاسو نازلې نو لا رسیدې نو برن را روان دی لاندې ولاړو. دا سونه لوی عذاب یو سړی عذاب ته ګوري را روان دی په مخکې در رسېدلو نه. دیم معنا دا وانتم تنظرون بعضکم الی بعض. تاسو یو بل ته قتل یو سړی بال ته بیهوش پرېوتو بل بال ته بیهوش پرېوتو مخامخ په مخامخ حالات وخا. ينظر بعضكم الى بعض كيف ياخذه الموت. تفسیر خازن وي لکه زموږ استاد دې مخې ته اوس یو سړی بیهوش شي مړ شل ته بل بیهوش شي نو په دې روغ باندې به څنګه هیبت شانی ښه. میاشت دوه میاشتې وړاندې مړی شوي اوس د موږ یریږو چې مخامخ مړي وي ښه. دریم تفسیر دا ہے وانتم تنظرون دا د نظرت نه په معنا د انتظار سره. وانتم تنظرون اجابت السؤال فی حصول الرؤیت لکم. روح المانی وی تاسو د خبر انتظار کولو چې کله به موسی علیہ السلام زمونږ د سوال جواب را کوي. پونږ خو د دې په انتظار وو
سوالم کړی چې الله مونږ ښکاره وینو او حال دا دی چې جواب یې په کومه طریقه میلاو شو. جواب هم دغه دی چې راغی. د بعض سوال جواب هم دغه یې نو. څلورم تفسیر په دې کې دا دی، روح المانی کوي وانتم تنظرون، او حال دا چې تاسو قتل الی اثرها الباقی فی اجسامکم بعد البعث، الله دی وروسته بیا ژوندي کړي دي، نو د دې په بدنونو کې د دې په جسمونو کې هغه اثر باقی و پس د ژوندي کولو نه مخه. کوم اور چې دې ته رسېدی و، کوم عذاب چې دې ته رسېدی و، هغه پکې باقی و. څلور وانه معنی مفسرینو کړي دي. دلته معتزله یو فرقه ده، اهل الاعتزال مغی دوی، دا ډیر غلط عقاید دي، نظریات دي. دا عقاید کتابونو کې دای تفصیل دی. داغي پا گمراه کن عقایدو کې یو عقیده دام دا چې الله تعالی چې الله تعالی بمون دا فضل و کرم سره په آخرت کې وینو. الله و مومنانو ته مسلمانانو ته خپل ځان خي. خودی معتزله دلیل نیولې ده په آدم رؤیت الله تعالی باندې په دنیا او آخرت دوانو کې څنګه د آیت دلیل کې پیش کړي چې الله نشي لیدل کېدی نه په دنیا کې نه په آخرت کې. ولی ځکه بني اسرائیل د الله د لیدلو مطالبه وکړه، الله پای باندې صاعقه نازله کړه. نو که الله تعالی لیدل ممکن وي دنیا کې آخرت کې بیا د داسې عذاب څه ضرورت و؟ نو د دې مفسرین جواب کوي چې بنی اسرائیل باندې چې الله کوم عذاب راوسته و دا د دې وجه نه نو کې چې الله تعالی په آخرت کې نه لیدل کی، نه الله چې په دې عذاب راوسته و دا د دې وجه نه راوسته چې دی ویلو چې لن نؤمن او موسی موږ ستا خبرې نه منو، دا د هغه بې عزتي کړې وه. موږ ایمان نه راوړو. نو څنګه نه راوړې؟ د الله کتاب مقابله کې ودرېږي او دې ته کلمه د ارتداد وایي او دا توهین بې عزتي د پیغمبر ده. او هر دور کې چې د پیغمبر انبیاء علیہ السلام بې عزتي قوم کړې ده نو الله سزا ورکړې ده. نو دغسې بني اسرائیل له الله سزا ورکړه. دغسې قول تفسیر خازن کړی دی. نو دا استدلال د معتزله نه کوي چې آیت دلیل دی. باقی تفصیل به سورہ اعراف کې کوو. نو ثم بعثناکم من بعد موتکم، الله فرمائی بیا مونږه را پاسولې تاسو پس د مرګ ستاسو نه. ګوره د مرګ نه بعد دوباره جون الله وی مونږ تاسو له درکړی دی. دا څومره عظیم احسان تاسو سره الله کړی چې پس د مرګ نه الله تاسو له یو جون درکړی دی. لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ د هغه د نعمتونو. سوال دلته کې دا دی چې دا څنګه مرګ و چې الله تعالی واپس دوی له ژوند ورکړو. خو چا خو ډېرې کیسې په دې باب کې بیا کړي دي. یاره چې وي دا هغه مرګ نه و، دا کم مرګ و. صحیح قول په دې کې دا دی چې دلته د مرګ نه مراد د مرګ حقیقي دی. کم حقیقي مرګ؟ هغه حقیقي مرګ چې په مونږ او تاسو په دنیا کې راځي او څوک مړ شي مونږ یا دیرې ته یو څو خښي کوم، دغه مرګ مراد دی. او چا چې دا قول دلته کړی چې نه نه جي دلته مرګ نه مراد بېهوشه کېدل دي، د بېهوشه شوی. او یا چا دا معنا کړی چې مرګ نه مراد دلته جهل دی.
بیا مونږ را پاسولې پس د جهل ساسونه یا پس د بیهوشۍ ساسونه. نو دا خلاف دی د تفسیر د سلف صالحینو نه. سلف صالحینو دی مقام کی اچری د مرګ دغه معنا نه ده کړې. زه اکثر کله تاسو ته درس کې وایم کنه چې د قرآن او سنت فهم د سلف صالحینو په طریقې کار به یې ګورئ. نه چې یو سړی یو حدیث پیش کوي، یو مولا یو آیت پیش کوي او تم وی چې یاره ما ته د قرآن آیت ویخه ځان نو خبره نه ده کړې، او بل وی چې د بخاری نه حدیث وی نه ټیک ده وی خو لیکن دا کم مقصد چې د بخاری د حدیث نه اخلي یا د الله د کتاب د آیت نه اخلي، آیا په سلف صالحینو کې دا مقصد د دین چا اغسته ده کنه ده چې نی اغستی نه دی مولا خبره ونه منل کیږي. اگر کا آیت پیش کوي حدیث پیش کوي فهم د سلف دا معتبر ده. دا دین خو زما او ستا په خپل باندې څوک نه تشریح کوي چې یو سړی وي مړه سلف ته حاجت ده. مزه مولایم کتاب ګورم قرآن حدیث زمونږ اتباع ده. قرآن او حدیث زمونږ اتباع ده خو د سلف په منهج باندې. دا ټکي چې څوک نه مني هغه ته اهل الحدیث نشي ویل کېږي، هغه به بدعتي مولای بیا. نو سلف صالحینو کې موت معنا بیهوش کېدل په دې مقام کې یا موت معنا په معنا د جهل سره چا کړی نه بس تبم نه کې. سورہ اعراف لفظ بالکل تصریح په معنا د هلاکت سره دی. بیا مونږ را پاسولې تاسو پس د مرګ ستاسو نه. څنګه الله تعالی دې د مرګ نه بعد را پاسول؟ نو دا باس د دې چې شوی دی دا په دعا د موسی علیہ السلام شوی دی. دا څنګه چې الله تعالی دې اسبي سره ژوندۍ کړی دي، اسبي سره نه را ژوندۍ کړی. قرآن کریم موسی علیہ السلام دې ته دعا کړې ده د الله په دربار کې. نو د موسی علیہ السلام په دعا باندې الله تعالی دې ژوندۍ کړی دي. هغه دعا د موسی علیہ السلام سورہ اعراف 155 آیت کې ذکر ده. ای دعا کړی ده ازلون غر خیرات خو نه چې بس مړ شي بیا ژوندې شي. حال دې دعا کړی ده معنا وسنګ کې بیا مونږ را پاسولې تاسو پس د مرګ ستاسو نه په دعا د موسی علیہ السلام. دا معنا وسنګ کې چل د سورہ اعراف کې دا دعا ذکر ده کنه. خود دلته کې بل سوال دا دی یو انسان چې کله په دنیا کې مړ شي وفات شي داغه جون هو ختم شو کنه به ولي ژوند کړل. مفسرین وی چې دا موت د عقوبت او موت د نیټه نو. الله تعالی قادر دی په خبره باندې او داغه نه څوک تپوس نشي کوله چې خپل بندل څنګه سزا ورکولې شي. نو دوی له دا سزا په مرګ باندې ورکړه، خدا هغه مرګ نو چې د دې نیټه پوره و. نو د نیټې نه مخکې دوی له په مرګ سزا ورکړه او په نیټه باندې چې کوم انسان وفات شي دا جون بیانې. او دې صورت کې قرآن کریم کې او خاص کر دې صورت کې داسې واقعات تقریباً 15 ځله ذکر شوي دي چې مرګ نه بعد الله جون ورکړی دی. اول هم دې مقام کې وګوره بنی اسرائیل ته مړ شو الله ژوندي کړل، قدرت لري په دې خبره. دیم رسته براشي 3 آیت کې هم دریم مقام 203 آیات کې، سلورم مقام 251 آیت کې، پنځم مقام 250 آیت کې 15 واقعات الله په دې صورت کې ذکر کړی دي. ارقام د آیتونو ماولو سل پلان کی آیت کې مړ شوي دي ژوندي شوي دي مړ شوي ژوندي شوي دي. لعلکم تشکرون دې لپاره چې دا شکریا ادا کړئ د هغه نعمتونو.
لباب کې مشکی وی چې لفظ د شکر شامل له ټولو طاعتونو لرا دا الله تعالی تابعداري په ټولو احکاماتو کې کینو دي ته شکر وی او یو ځای کې ما تاسو د امام ابن قیم وضاحت د شکر کړه او شکر څه ته وی نو الله وی دا احسان او بنی اسرائیل او آیات کې کنا دا څومره عظیم احسان دی چې مړ ژوند میکړي او دای باوجود هم تاسو د الله لوی ذات پرې ده خو یو سخی پسې ګور روان یې وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ارکلا چې تاسو ویلو اے موسی اچره مونږ باور نکوو ستا په خبره یا اچره مونږ ایمان نه وروړو ستا د وجه ستا د خبرو د وجه تر دې چې مونږ وینو الله ښکارا فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ونیول دوی لره چغې یا ونیول دوی لره یو تندر یا ونیول تاسو لره صاعقة مرګ ټولې معنی کولی شي وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو قتل یو بل تا یا حال دا چې تاسو قتل د عذاب تا نو ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بیا موږ را پاسولې تاسو پس د مرګ تاسو نه په دعا د موسی علیه السلام دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ په منلو د توحید وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ارکله چې تاسو ویلو اے موسی چې موږ باور نکوو ستا په خبره یا چې موږ ایمان نه وروړو ستا د خبرو د وجه تر دې چې موږ وینو الله ښکارا نو نیو تاسو لره چغې او حال دا چې تاسو قتل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بیا موږ را پاسولې تاسو پس د مرګ تاسو نه په دعا د موسی علیه السلام د دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب